په دنیا کې دومره لوی عظیم امتحان په بل اچا نه دی شوی کم امتحان چې الله پاک په ابراهیم علیه السلام باندې کړ. وینا ورته دا کېږي چې تو زوی حلال کا نو بیا د عظیم انسانیت تا ګوره چې د دومره نه وای چې یا الله دا ولي دومره نه زکه چې دته پتا وا چې اسلام نامه ده د انقیاد د گردن نهاده چې ارکل تا مره یو سړی ته پیش کړه ال تبدا تپوس نه کوي چې تو زما په مره چاړه ولیک دی او پیرا کاږي کدا دی ول چې ولی خبر اخلاص نو ابراهيم عليه الصلاه والسلام خپل زوی ته وای چې بچیا دا کار حقول دی ستا قربانی خدای پاک غوښته ده او ته هم سوچ وکړه چې سکول پکار نو بیا د خپل زوی عظیم انسانیت ته وګوره معشوم وړو کې بچے قال یا ابت افعل ما تؤمر اے پلارا تاخير مکوا سچ درته ویلی شوی دی فورا هغه کارو تبڅکه ز ستجدونی ان شاء الله من الصابرین زرد چې ما با د خپل چړې لاندې صبر کوون کې بیا تب ما لاله او زب صبر کوم زب څنګه عرض میں داو چې قربانی بنیاد چې د الله پاک د زړه په ټوکړې باندې خیر اوس راشه زمون خلکو قربانای په دغه ورځو کې دنیا قربانی کوي سوال د غټ او د وړو کې ګډوري نه ده سوال ستا دړه ده چې ستا پزړه کې د قربانای متعلق کم درد ده که یو سړی داسې وي چې هغه د 10,000 روپو ګډوره اغستې شي او هغه والی په 1,200 روپے ګډوره الکه دا والی ور خو چا شرطي پوره شي نو شرط به پوره شي لیکن کم درد د قربانای چې ده د هغه درد اجر او ثواب چې ده عزیزانو اب تا ته نه ملای ځکه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سمنوا زحایاکم فإنها على الصراط متاعاکم د قربانه ساروی خسار با ساربا علالوای زکه دا ساروی په پولیس صراط باندې تاسو سورلای وی او تاسو په سوار روان نو خبره د زړه ده او خبره د زړه د درد ده خدای پاک ستا ظاهری اعمال ته نه ګوري
استاړه ته ګوري چې ستا په زړه کې زما متعلق سدي. دا دنیا او دولت چې ده ستا په زړه کې زمانه زیات چاپیر ده. ستا په زړه کې مینا هغه د دنیا او دولت زمانه زیاته. دغه مال خو ما در کړی نو کته ما د پاره نن په پاو باندې او په کم باندې په جګړه نو زه خدا سم کولې شم چې دا ټول دولت درنوالم او تش د پوما توت پرې. دیو جنا عزیزانو یاد لرئ چې دی وخت کې 2.5 روپے چا سره وی خاکا خزدا او کنر ده په هغه سړی باندې قربانی واجب ده. خزه سره چې کالی وی یا 2.5 نقد لري پاغي قربانی واجب ده. او صرف 2.5 یا 3 روپے دی ور سره هغه د پاره دا پکار دی چې چرته غوا ما کی سونی سیز کچی یواز ځان لا هغه بنده ته ګډوره غستل ګران کار 500 روپۍ سونی نن پټول کور باندې خلق یو ګډوره حلال کی یا یو سونی زمونږ په غرونو کې مالدار خلق به یو په وکسب غواونی په وکسب نا د کور خلق به ټول راټوله خزه او نر او ځان له بغواوالي چې د کور ټول لونه او زام انګور او خزه او دا ټول پکې شریک شي. بیا به یو لوی کاربل کوي چې ساروی دی واغست یا وس خدای ډیر درکړي او ګډان دی اغستې شو نو یو قربانی به پکې رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره کوي. د دې بیا دومره لوی مقام دی چې دا غي درته انداز بیانول نشي. کګړ دې ځان له د سردار کونین د پاره واغستو او یاد یې سینې وی او یوې صد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره یاد مور او پلار مړو غټ ساروي او یوې صد غویله پکې واغست. مور او پلار رونا نیا نیکه وغیرہ د دې بیا دا مقام چې څومره اجر ستاد قربانه اغي تبرسي نو دومره اجر به الله پاک تا ته د خپل ځان سره محفوظ کیدی. ته چې د مرګ نه پس ورشي نو هغه اجر بدر ترا واغستې شي چې دا ستا امانت ته واله چې اوس قیامت کې اره سودا په کہتا ته ملایي. ځکه قیامت کې خو به سودا خرسي. قران کریم کې الله فرمایي ما عندکم ينفد وما عند الله باق. کم شی چې تاسو سره ده دا به فنا شي. تا سره څه غوټه چې دا غوټه دا غوټه به فنا شي دا به هلاک شي دا به پرتوي بل چاته به پاتې شي زامنو حرامیانو ته به پاتې شي چای به پیا زنا کوي یا به شراب سکي یا به سارام توپ کوي یا د دې زمانه زامن چې دي دا ساغه حرامیان دي چې الله دې امان تاسو یې ګورئ لګي مور پلار
نن پور کې د سامنو د لاسه پراتی په خوا به خلکو د لونو څوکیداری کولا اوس به د زوی څوکیداری کوي چې دا قرانه بایسکوپ تلاړ نشي جواریو نکی شرابو نسکی غلاو نکی ډاکاو نکی زوی په قهر باخته او ورپسې بدل نو استا غوټه چې دا هغه به دی رامیانو تپاتی دا ټاچډره په سختای د دې غوټه څوکیداری کړي دا ابدی تپاتی او خدای له چې ورکی نو ما عندكم ينفد وما عند الله باق خدای له چې ورکی به محفوظ پرتوي او چې ته پرېګ دې اب هلاکش نو د دې وجنا کم شي چې ځان نمخ کې خدای ته ولېږي اب محفوظ پروت کوشش دا وکړه علماء لیکلي دي چې چا سره پیسې نه او قرباني وکړه په قرض واغسته په قرض واغسته او قرباني وکړه نو الله پاک به مخه کا الله د قرض مخلاص کړي او دې به غني کړي او الله به د قربانه خپل توفیق ورکړي د دې دا مقام اوس په پاکستان کې دا سه خلق مشتا چې اغي دا وایي چې قرباني چې دا اسه ساروی زایشی پکار داده چې دا پیسې چرته فند کې ورکی فند کې نو ماوی چې دا د څه شي په فند کې ورکی وې د پاکستان کم فند کې ورکی نو مال د پاکستان د فندونو خو بیاړه تباش وا اخواري او دور چې پیراشي دا غ فند کو رانش پاکستان په فندونو کې د پاکستان فند کا چرته د سړی توپ په ځای کې لګې دي نو خلکو به پکې ور کړي وي پاکستان فند خو یو څو کورنۍ دي چې هغه د لاسه تباش یو څو کور چې په پاکستان حاوی دي د شاورلیټ پرزی دي پارا کړه باندې فټ پاکستان فند کې ور د پاکستان فند کې خونه کده یتیمانو د اوګو تګو نهارو په فند کې دی 1 کروڑ روپے ورکي او د 100 روپو ګډوره دی په دغه ورځ حلال کړي نو غاړه به نه خلاصي قربانی وای اراقه الدم تا په دې ورځ باندې وینه تویول دیتا قربانی وای که په دغه ورځ دی وینه توی نکړو 1 کروڑ روپۍ دی د خدای په نامه ورکړي هغه د قربانی غاړه چې دا ابد نه خلاصي نو فن من کې ورګمال پاکستان کې ډېر رامیان دي اوس یو قسم آرامي پکې ده د دې ټولو علاج به وشي او که نظام په ملک کې د چا صحیح مسلمان پلاس کرا ز په دوربین کې منوینم چې د پاکستان نظام به د صحیح مسلمانانو پلاس کرا زی په دوربین یا دا قوم چې ده دا به د چا خو مسلمان انتخاب کوي دا قوم به سبا بیا وګوري چې دغه زاړه غله او زاړه شرمخان او زاړه درندگان چې دي دا قوم به بیا ور سره مرګري
او دا زاړه درندگان به په دې ملک باندې بیا راوړي. دا قوم به وګوري، دا خانان او نوابان او جایگیردار چې دي دا قوم به بیا د دوی نه ټوکرای ټوکرای کیږي او دا درندگان به د دې ملک بیا حکمرانان شي. تاسو به وګورئ دا سوچ دی قوم کی نشتا. دا پخبر ګړوند قوم دی. دا سوچ پکې نشتا چې یو شی آزمایلی چی نو آزمایلی شی بیا څوک آزمای. په کوم شي چې ازمیخت شوی په هغه شی باندې بیا ازمیخت کول دا د یو بیوقوف او د نادان قوم شیوه ده. 40 کاله وشو چې آزمایل قوم چې ده هغه دوی بیا آزمایي. آزمایل خلق چې دی هغه دوی بیا آزمایي. او وای څه وای کعبه سل مړونه وکي ابای بیا ابای ده. ایو سړیو مور سل مړونه کړی چا ورتل بیختی وزه دی خو سل مړونه وکړه دا کنجری نه څه غواړي. هغه سه کې کعبه سل مړونه وکي ابای بیا ابای ده. نو زمونږ د دې ملک سرمایدار کا سل مړونه وکي او مټیس شي دا ټول مټیس دي. د ابتدا نه 1993 پورې ترنه پورې تاسو وګورئ دوی د خدای بندگان نه دي. دا د کرسی او د اقتدار بندگان. مسلم لیگ نه مال دا کرسی لیگ دی. کرسی لیگ کرسی لیگ چرته چې کرسی هلته پکې دوی نو دا د خدای بندگان نه دي دا د کرسی بندگان. کرسی ملاویږي بیا نه نظریه شته نه دین شته نه ایمان شته نه غیرت شته نه حیا شته نه پښتو شته. هیڅ نشته. عزیزانو نظریه چې د چا نه وه هغه کې ایمان هم نه. نظریه د چا نه وه هغه کې ایمان هم نه. غیرت پکې نه. نظریه خو یو شی دی. ما یو ځل په سن 70 کې مفتی محمود للاس ور کړو. نننه وګورئ دا دشمنان لګیا دي نن د مفتی محمود صفتی کوي. لوی سړی په څو لوی سړی په دیو چې دنیا او دولت ته اړه کړي نو زما پنیز په هغه چا کې ایمان هم نه چې د چا اړه دنیا او دولت ته کېدو. په دولت څوک خر شو هغه کې ایمان نه. دولت ته ډېر ټینګ کو ته غیرتی میں ته ایماندار میں ته مسلمان میں ته هر څار. دولت ته ډېر ټینګ نه کو د ماشکی رور وې ډولکی ته نشوي ټینګې دي تاکي ایمان هم نشتا تاکي غیرت هم نشتا تاکي حیا هم نشتا. لوی خبره د دولت ته زمون ځان نن دولت ته نه ټینګي. بالکل اس کمال اراوڑی الله لاس به اوچت کم خله به چینګه کم سترګو نه به اوښې راوبیم
دعاګانې مو لاړ بیګاره ته یو سړی وی ما ته وی چې یاره مولانا صاحب ستا دومره لویه ډنګاوه ده او په دا جومات ته دی وګوره نو ما لوی جوماتونه غټول د پاکستان حکومت دي نو موږ له لوی جومات څوک راکوي لوی جومات کې خو به هغه خطیبي چې هغه د دوی نغارې غږوي او زه خو د دوی نغارې غږولی نشم یو ځلې ما ته حکومت وی چې دا معبد خان جومات خطابت ته کوه مال ټیک دا لیکلی سره کو یو لیکلی زه در کوم او یو لیکلی تاسو را کوي زه دا لیکلی در کوم چې تر څو زه ژوندیم زه به تنخوا نه علم د دې جومات خطابت به مفت کو تاسو دا لیکلی را کوي چې زه څه ویم به تاسو به پې خفه کېږئ نه ما تل دا چرته کېدی شي نو مال بیا دا چرته کېدی شي چې زه بس تاسو نغارې غږوم زه به د پاکستان دا د رډو ګډو مړونه چې دي د دوی صفتونه کوم ښځه به چې دی د ګډې غوندې په سرکونو ګرځي او زه به د هغه صفت کوم او په منبر به یې ښه ویم والله کې وویل نن نه 2 میاشتې مخکې 10 لکه روپۍ راته وویلې 10 لکه چې دا واله او دا جومات جوړ کا 10 لکه ما ورته ووی چې والله العظیم چې 10 کروڑه راکې او دا جومات په د سرو زرو جوړیږي چې زه د پاکستان د خزانه په پیسو د دی وزیرانو د لاسه جوړ نه دغه سپیره خده چې سپیرې خوند به ای مونږ زرا والله کدا بار پیپونم لګولي اوس د دې پیسې مرا سره نشته که کم یو در کې غوړ غوندي په دې جمعات کې اوس ناست غوړ غوندي سپیره نه نو مانځه نارسته دي مصالحه ته راوړي غریب نه غوړ قدر کی نو ما وی چې 10 لکه روپۍ به پر ریکارډ راځي دا په تقریر کې ځکه وایم چې دا کیسټ واوري دا د کوسړب چې دا کم خدای ورک کړه پر ریکارډ برازي چې بجلیګر ملام جمعات د پاره 10 لکه روپۍ واغست نو زما پاومه پیړې د نالتی چې زبر د سلويختو کالو او 10 د پاکستان متعلق په 10 لکه روپۍ ماته نو زما عزیزانو عرض داو چې خبره دړه ده خبره د ظاهردارای نه دا لوی لوی جوبو مبو والا نن اسلام زمونږ د لاسه په شرمونو شرمیر اسلام مونږ تبا دا د پیرای لوبادیم چې پزانه چولی دي او دا د مولاتوب سار غړولی نن دل کے پپجل اٹھے جگر کی آگ سے اس گر کو لگ گئی گر کے چراغ نن زمون دلاسا مسلمانے تور لگے دلے مونگ مونگ دعاگانے بالا قبل دی چی مونگا اگیو اوس دعاګانې نه کوي پرون راته چاوي چې پلانې او پلانې مليان قاضیانو لګي ما ورته وی چې خبره دادا چې یو خزوه داغه نوکر نامه و بجای څه نامه و بجای بجای
بوجای نه بجای بجای نامایوانو ار کار به وران کول ار کار نو مالک به وی چې فټ مو لعنت اخر چې ډیره تنگ شوتی نو وی چې په فټ مو د بجای سشي چې سوی پوزا په دې بیخ کې پرې کړې نشي بجای په فټ مو نالت نه شرمي سو پوری چرانی ولی نه او په بیخ کې دې ته پوزا نه غوسه کړي نو نن په مونږه والله که په فټ مو سکی دغه قاضیان دې خدای دا د امیر صاحب په تو پغار کی دا قاضیان چې په عدالت کې کېنه دوی توای چې هغه کورم ران شاه چې د پلار کورم او تاسو پکې اوسېدای تا چې په عدالت کې کېنه ته په غل د لاس پرې کولو فیصله کوله کې د ضیا په حکومت کې او د امریکای نن ستا په پاکستان د امریکای حکومت ته اول تدا تاج و تخت برطانیہ لاندې وې اوس د امریکای لاندې ته غلس پرې کوشي په زناکار د سنگسار حکم کولې شي ما ته یو افسر وې چې یاره چې صحیح ګوانی نو بیا بکیږي کنه مال صحیح ګوان څه ته وي ویل چې داسې گواہی چې نه پلار دروغ ویلی نه نیکه دروغ ویلی مال خچ پلار او نیکه دروغ ویلی داغه گواہی نه قبليږي ویل نه مال ستاد مور نکاح چې تړلې کېدو نو هغه وخت کې مولا دا تحقیق کړو هغه ستاد مور گواهانو نه چې پلار او نیکم چرته دروغ ویلی کنه ویل نه نو مال د مور نکاح دی اډو شوه نه دی او تا رامي پیدا ځکه چې مولا ستا د مور نکاح کې تحقیق نه وکړي د گواه نو کې دې شي دا غم پلار او نیکه چرته دروغ ویلی نو ستا د مور نکاح ډو شوه دی ستا د خزې نکاح بم نه ستای کچا سره د نکاح غمی ا پولاو پسې منډي دلته کې نه دلته کې نه هلته کې نه غوخه راوړه لگا قورمه راوړه ولګه دغه راوړه زارو خره نکاح ضروری دی په خاور مور شي نکاح ول ضروری دی سنت طریقه د نکاح د چټول واده والا په پکې ناشتي او کدوله که خلق واده تراغلی دا ټول بناستی او د دوی مخ کې به نکاح تړلې کی ضروری وخه راوړه تیکه راوړه سنت تی ورتوالی صاحب بیا غوړې ګوتې په ګیره کې مو وهره وه خدای دې سټاو بس دا وخت کې چا دا تحقیق کړی دی چې الګا دې ګوانو الګا ګوان او زې څوک ولا وګورئ دا سی وایي کنه وای کته دا تحقیق کینو ستانی کا ماډو شوی بای ګوا به وګورئ چې غلام عمره نو باقی چې مسلمان قدر او داغه گوی به قبلی مسلمانو بس خبر اخلاص نو عرض میں داو چې نن زمونږ د لاسا د ملک بیړم تبا کی دین او مذهبم په شرمونو شرمی زمونږ د لاسا عزیزانو دنیا ماتا ابل اور ازرا سے لگیا ہے اخبار کی دنوں لیکلو پلانے علاقہ ادرے کے پلانے علاقہ ادرے مال په منبر ناستم خدای پراسته که په سلو رګو کې مې یو رګ کې دارازي چې زب ودرېګم که زه ودرېګم زب څوک زب څوک اوس مې خلینا شکرای جوړه شو په چغو والو والو څه مې وکړه او که اسمبلی لار شم 2.5 منبران وي نو یو کم 2.5 به یو مزاجی زب پکې بل تورای غوم نه زب پکې څوک او نسی به مې بار به مې غورځي یا بډا زغب پکې کیږي یا چې بار روزم کنزلې بکوم ا د بجایرونه به یغیب په پوزه پرې کوله شمن په فټ ټیمو نالت باغی شرمېږي نه دا ستاد قومي او صوبایي اسمبلی منبران چو دا شرمېدلی په څه شرمېده ها که خپل خېټه ډکول
50 لک او یو کروڑ روپای والی هغه د شرمیدلی دي په قسم په خدای کې سترګې راپی هغه به اوس بیا ودرېږي او دا قوم به ورسره مرګري یو منبر یو کروڑ روپای والی پالاکه کې د اتانو کار نه دی کړی یو منبرو چې وخت راشي د دنه به زه پرتګو باسم او په سر به ورته تړم ما ته یو دوه غریبان چرته نشته او دوه سایکلې دي چې ولای ورکم مال ولی نشته ا دوه غریبانو ته ما ویلي چې هلکه دوه سایکلې برازي او خدای ستاسو کار وکړو ترنه هغه سایکلې راونه لګلې غریبانو به دا خیالي چې د مولانا صاحب جوړو والی هغه منبر نن می اخبار کې کته بیا ودرېږي ما چې تا نه پرتګو نه وستو زبر د سړی زوی او مالزه خو زکه نو درېګم خدای مې دې دعا کوي چې څوک مې مجبور نه کړي زکه نو درېګم چې بار ورته خیم چې بمباری پکو چې پکې ودرېګم او زم منبر شم بیا دوی ته کنځلې نشم کولی نو عرض مې دا عزیزان چې د کمزه خرادا پاکستان امل ته ودرېږي صحیح نظام په دې ملک تصور مکوي الا مگر کا آسمانی نظام بدل شو او آسمانی فیصله داسې وشوا چې خدای د دې ملک نظام بدل کو کني وې د خدای په لوی کرم بکیږي په عقل ګرانه د زما د آشنا ته خدای کرمو او بش او که په عقلی زما خو عقل کې نه راځي نو دیو جنا عزیزانو اختر حکومت اعلان کړی دی چې 25 تاریخ باندې اوس چرته چا میاش په کوم شپلی دلې دا کوم کلی ملي کی ها تشتا نشتا زیارت پشپا یا چهارشنبه پشپا اس پتنګ اوس بسکو چې خدای او سغیل لار واري څه دلیل خو پکار چرته کوشش وکي راتلون کی جمعه پورې کوم کلی علاقه کې بلزي زیارت پشپا یا چهارشنبه پشپا چرته یو دو غوانمو نو مهرباني وکوي ما ته به را رسوي ٹھیک شو نو الله دې توفیق درکې چې قربانای په خې طریقې سره وکړي او دړنه دا سي قرباني وکړي چې څو وخت کې د ساروي په مړای چاړه راخ کله کېږي او ستاړه دا سي دردو کې لکه د ابراهيم عليه السلام مړ چې درد کړو د اسماعیل په مړای باندې ما په خپل ژوند کې چرته چرګاوم نه دلاله کړی په زندګۍ په دغه ورځ قصاب ما ته وی جراشه مولانا صاحب چاړه ماړه پیرا کا ما وی چرورا زاړ ول تیمنا واته دا خو سنت دی مال خبره نه چې موږ د فرض او نمنی اوسګار سنت ورستو درجه ده والله کا ورته کته ردی درد نو خبره دړه ده سمره دی واسطه عمره بکې ګوره تاسو ګورئ دا زمونږ د وطن مالدار خلک دا خانان مانانو ګورئ دي داسې واړه پیشوګي الکه دا ولی وې د دې غوخه لګه کچا ده نو ځان لا دی اغسته ځان لال تبه خوري نو بیا ورته فریزر ساتلی فریزر پاغه فریزرو کې کی دي نو 2 میاشتې بیا خوري وازیدا په دغه ورځ چا چې قرباني نه کړي
د پاو په ځای دو سیره ورواستوه. سرمنې د قربانۍ چې دي عام طور د جماعتونو امامان چې دي اخوار دي غریب. کم امام چې مالدارو سرمایدارو د پاکستان وظیفه ورته ملاوي ده کاغلم سرمن ورکړه نو کورم د پلار او د نیکه مراد دی. کاغلم ورکړه. او کم امامان چې خوار دي او اوږي دي بال بچدار دي جماعتونه مسجد هلاک دي نو عزیزانو هغه امام له بیا ورکړي تا دغه حق که امام خو گزارای کېدا بیا خوار غریب اوګه تګه نهار کونډه رنډه دا ورته ګوره. خدای دې توفیق درکړي. نو عزیزانو عرض داو چې په دغه ورځ فیاضی وکړي خوار غریب الټوي چې په دغه ورځ د چا نغره سوړ پاتې نشي څوک اوګه پاتې نشي. یو کور او یو نغره په دغه ورځ سوړو الله به ټول کله په جهنم کې پیاچي. ټول کله په جهنم کې. دا نه چې تاول سیخونه پیدا کړی دي غوخه به پوري تاو او خوار غریب نه غریب باندې د چایو بندوبست. خدای دې توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمدلله. الجی کله وي الجی کله څه چل دی تاسو د مور میړه والا پیدا کړی چې هغه سره به منډي وایي باران کې نه بیړه دې غرکش باران کې نه سټه موزه خپل روزگار کوي او که وخت راغی چرته ووټي چاله ورکي. باران کې نه ټول پرتګونه دي غریبانو وستي په دې دغه سواری او اصلي تاسو د وجنو سرمایدار سنداګان سارب پراتی صاحب او دا غریبانو ته وګوره سالي ورته جوړ. خدای ته وګورئ خدای ته رجوع شي قرآن او حدیث ته رجوع شي چې دنیا مم خشي او آخرت مم خشي کینی تبا کېږي نور به ذلیل کېږي نور به رسوا کېږي نور به شرم. تاسو د مور میړه والا پیدا کړی چې هغه سره به منډي وایي باران کې نه بیړه دې غرکش باران کې نه سټه موزه خپل روزگار کوي او که وخت راغی چرته ووټي چاله ورکي. باران کې نه ټول پرتګونه دي غریبانو وستي په دې دغه سواری او اصلي تاسو د وجنو سرمایدار سنداګان سارب پراتی صاحب او دا غریبانو ته وګوره سالي ورته جوړ. خدای ته وګورئ خدای ته رجوع شي قرآن او حدیث ته رجوع شي چې دنیا مم خشي او آخرت مم خشي کینی تبا کېږي نور به ذلیل کېږي نور به رسوا کېږي نور به شرمي. سرمایدار درته خدای خی وقتن په وقت وی خور پروند کته داشنی ټوټه لګېدلې په موټرونو باندې کتم ننسش دلته وزیر دې د پوزه او د ځنې ساري جنگي خپلو ابل اورز می کتو صاحب په دغه کې وړو کې موټر کې ناستو دا پوزه نورم راټیټه شوی و نه خدای دې مال هلاک کچ هلاک دا خدای مردار تم دې بد قسمت عمل کو وزیر کړي وي شرابی غل ډاکو بے ایمان بدماش تم دې دل عمل کو وزیر کړي
مونږ جوړه تیرږي وای زاغان کې ناست په سر د سروي تو تیان تلاندې د ځان ویرونه کوي یو مولا ورغله ورته ځا مولا سے ما سره ټیم نشته ما ته چراغ نه ما ورته دا شعر وې چې زاغان کې ناست په سر د سروي تو تیان تلاندې د ځان ویرونه کوي رزلال پاسی عبدالعظیم په شریفانو اعتراض نه کوي چرته رزلان د زمانه ګوري په سر د سر وینا او چراوي غرزي په عالم کې رسوا دا د خدای عادت دی کور تلاړو وزیر اعظم خیال کوي چې اس کا مولانا تپوس کوم چې دا مسله څنګه ده دا خو زما بی عزتی ده ځکه چې وزیر اعظم به جنیجو به څنګه د مولانا تپوس ا جنیجو مولی دو ما به وی چې دا د شاه ولی قطار باڼسته کنه لا خدای غرق هغه بل څه شیروانی اچولې و کو کین بکیده او زیاولت چې ده د لګ مکره غوندې دی وخی موخی تویې نو خدای لګ راټینګ کړي او جاړي بیت الله شریف پورې ځانو مګی راو مګی کنا نو مکره دی د دان جام او حشر او تماشا بم کوي چې د سره بخره ځکه چې د اسلام نوم شرمولې دی په عالم کې د سره بچکیږي خدای دې امان راکړي وزیر اعظم نه تپوس کوي خپل غلام چې صاحب ولې خپای ول بادشاہ را نه یو مسلې تپوس کړو زه په اړه پوېږم نه وې څه مسله نو ول ته په څه پوېږي وې چې زه پوېږم دا قران الله د غریب په میراث کې رسول قران همیشه خدمت هغه سینې کړې ده چې کوم سینه اوږي وي مړی خېټه او مړی سینې چره د قران خدمت تاسو ورشي دا سمره مدرسې چې دی او دا طالبان پکې سبق وي د یو خان او د نواب او د ارباب زوی په پکې ونه ګوره چې اسلامی مدرسه کې قران او حدیث وي ټول د خوارانو غریبانو بچي پکې سبق لیدلې معتبرانو بچی صاحب کانوینٹ پبلک سکول ہو مری کالج ہو نتگلے کالج ہو پلانے کالج ہو پلانے کالج معتبران پہ اس مونږ د خدای په سیلاب یوړې کی چې چا زامنو لا نتگلے او مری کالجونو کې سبق ویلې دی او دغه مردار شي نو مونږ د آیات کرسی باندې لوټي د مو د خان زت طلاق سپیک پوته ورچو چاله چې خدای زره او بخي خدای اب بخی اوس مونږ غزان لوګي چې امام له جوړا ورکم بر شو چې د جنت توتی ده بعضی پکې امامان دروغ موي زوی راشي وي بچیا پلار مې بیگا خوب کېو دي دا سپ شین تخت ناس او دا ملائکه ورته دا ملائکه ورته غیر چا پیر کې استغفر قرآن کې پښین تخ ناستو کده اور په تخ ناستو مونږه د سکو زه په جلک زمونږ دلته یو استادو هغه بدلی چې جنازه پیښه شو چلک داسې غوړ مړې به د علاقه کې شوو کنه نو داسې غیر چا پیر بتی کېدو کله به تبارک الذی شروع کړه کله به څکول او چرته خروالا خوار سپیره بمړو نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الحمد ولا الضالین دعا وکي ډیره ګرمي ده دی غلقو ته تکلیف دی امین الله اکبر الله اکبر زه او چې سرب مړې بو کور بوره دوم ول به صبر وکي سپېګمه ولا دمو کله مونږ سره بچکیږي مونږ سره خبره زمونږ ده ته خو مې روان کړې جنت ته چې زب کم طرف ته زب کم خواځم
او قافلې چې د یمین شمال بیلیږي قافلې چې د یمین شمال بیلیږي اے حافظت بمل د کم کاروان دو لارې وي خي طرف ته د جنتیانو ګس طرف ته د دوزخیان خدای چې مونږ به په کوم لار ځو په خي طرف بزو که په ګس طرف مونږ به کم پاز وزیر اعظم نوکر ځان سره کو سبال او دربار ته بوتلو و زما دا نوکر بجی د کل یوم هو فی شان جواب در بادشاہ ورته داسې کوس پاسو کته ویلکا کل یوم هو فی شان ار ورځ د الله نوې شان کی د دې څه معنا هغه ورته صاحب وکړه تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اے بادشاہ ہر ورځ د الله نوې شان او نوې کار دای شپای ورځ په کرانه نباسي رڼا جوړ کی ورځ وی شپه په کرانه نباسي تیار جوړ کی رزق ورکي هغه چاته چې رضا وشي به حساب بل کار نه د الله د دې چې د ژوند نه مړې پیدا کی او مړی نه ژوند پیدا کی وی په دې یو ټکی بادشاہ ورته پوي نشم چې ژوند نه مړې پیدا شي او مړی نه ژوند وی صاحب چرګه ژوند شه ده اگای ته مړه پیدا کی اگای مړه شه ده بچې ته ژوند رو بس بادشاہ ول ٹھیک وزیر ته و با صدا د وزارت جوبه دی او د غلام ته واو ته د وزارت قابل نه چې په قران نه پوي وزارت قابل غسوک دی چې په قران پوي جوبه وزیر اعظم وستا او نوکر ته واو چې وای غوستول خدای دې سکولې شي ها د جنیجو د نوکر په زیاده چې کوم نن د ملک وزیر اعظم نو د جنیجو وزیر اعظمي خدای داغه نوکر لا ورکړه کوي نه خدای دې سکوي چې وای غوستوله شاهي سلامي ورته وشو دا غلام بیا را پاسې دی بادشاہ ته بادشاہ سلامت دې ټیم کې د خدای یو نوې کار بل وورا هغه ورته وایا ورته وی قل اللهم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير اے بادشاہ عزت ورکول والام خدای دی ذلت ورکول والام خدای دی او مغورز دا لانور پر وته نه ده دا وزیر اعظم او زی غلام ما او سه ز وزیر اعظم کړم او دا زما غلام کړو عادت ته خدای په دې جاری دی کلند نشي منټ کې ورته خدای ما لندن پرونو ګور استاد په خبر کمیټه ماته سسپند شو ولی سسپند وای چې دوی خپلو کې په جوړېده نه جوړېده سمانه خواړو کې تازان تراخ کو مازان تراخ کو ها قبل څو اډو کې لکه د دوه غیانو منځ کې ټانټا ونخري
یو غویم په فلانه نه ایستي او بلم نه ایستي یو غویدا سراج کوئی بل غویدا سراج ټانټا پکې خطر دا چل پرون چې چا کړو هغه سره من نه شو د خدای عادت په دې جاری دی خو افسوس په دې دی تاسو قانوني خبره ده تاسو په پوهیږئ یا نه چې 21-22 باندې پرون خود بجټ منظور کړو په 21-22 نو بجټ دې په 21-22 منظور کړو او کمیټه دې سسپند کړه ځکه چې جوړېده داوی درمیان قار دریا ہم چو بندم کر دئی باز میں گوئی کے دامن ترمکن ہوشیار پاس پوبو کی دی غرزولے میں موراتوے چی کلمنی دی لمدی کی نو وجنم دیم نو 21-22 باندی پرون بجٹ والی پاس شو چنن پپ کارپوریشن سسپینڈ شو دا زمان ملک بیا تاسو گو رہے پرون قومی اسمبلی ما تشوا وفاقی کابینہ ما تشوا ولی صدر صاحبوی چې دا ټول نااهل ظالمان دي د قوم دشمنان نو په کم صابون دی وینځل چې اوس اهل شو او مغه ظالمانو د قوم دشمنان دي بیا وزیران واغت او صبح سرات کې د خدای خیر پیښ کی چې دلې بلات څه چل کی صابون دوی لم جوړ راغخته دي پاک صفابش او چې زه هغه د نور جمال کیسه لبر مولا صاحب ګیدړ حلال دی ویل نه مردار دی ویل استادوی خوې نور جمال چې حلال دی هغه ویشته دی ویلو درېږي چې بیا ځکه کتاب وکړه چې کتاب راغسته دی ویل میاں گل سنو جتھے میاں نور جمال ګیدړ شجر سب حلال نور جمال چې چرته ګیدړان می دړان ټول راوا دي چې زما زوی ویشته دی بیا راوا دی نو خبره ماما د نور جمال د ک نور جمالان یی خو پاک صفای دولت دیو خان وی نواب وی موٹر دیو خزا دیو آدھا سے چنبای غندے زان سر دی گرزولا را گرزولا مزی کوا صاحب مخ سر بپاکی گی او کس پیروی او خواروی خزا مزا دی دا سی پودڑا غندے وا کور دی دا غپلار مران سترگ واورائی پا پاکستان کے دو سیزون دی سرسترگا او دولت چې سرسترگا دیوا او دولت تیو مزه کوا سرسترگا او دولت تنو کور دی دا غپلار او نکم وران واخر دعوانا